بستا امداد کوما پورا کر دے دا غرض نه یریدم چې مال نن پکار شو دا مال پکار شولې متکئینا اچھا فوقاهم الله الله دو بچکل شر ذلك اليوم د شر د غرض نه ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهما او دو یعنی ملاقات وکړلو وربکی الله پاک دوتا ولقاهما وربکی الله پاک دوتا نظرتن تازگی و سرورا خوشحالی پا جنت کی او دارنگی بدلتا دو پا سبب دیاغی دا کی صبر کرده جنتا و حریرا دا جنت او دارنگی دی رخمو اللہ بدول ورکی سیشه جنت او رخم مطلب دا ده چې دا داسې کپڑی بنوي چې بدن وسره بیا خوږیږي جنت کې بیا به ریخم وي ځکه چې هغه دغه چې دي دا خښتې چې دي هغه دا سرو او د سپینو دي پلیستر رومه د دغې دی نو کپړې چې ورسره بیا داسې دغه ونی نو هغه بیا مزه نه کوي ځکه دې سره بیا به هغه سړی هم داسې نه وي پوه شي چې بیا هر وخت کې چې پوزه موزه بهیږي او جو زکام لګېدلی جو خراش کې توکیه پوه شوی که نه کڼې بهیږي داسې به هم نه پوهېږی که نه سترګو نه اوبه بهیږي هغه به هم دقه شانته صفا شي هغه به په شانته د ملغلور وي دغه به هغه دغه خدمتګاران چې دي هغه به په شانته د ملغلور وي نو د چا خدمت چې کېږي چا ته جنت میلاو د چا په وجه باندې چې دا غلامانه وینځي راغلي نو هغه به څنګه نو روایتو کې راځي د هغو خیسوالی به دومره وي دا غلامان او د نوکران په شانته د وینځو دي دا ملغلورو دي لؤلؤ ملغلر موتیان نو دا چا چې غلامان دي نو دا مالک په شانته د څوارلسمې سپوږمۍ به وي دا په شانته د هغه ستورو دا دو خیسوالی چې دی دا لکه ستوري شولو د ستورو مخکې دا سپوږمۍ څومره زیاته رڼا کوي او زیاته ښایسته متکین فیها دو بتکیا لگئی پا جنت کے علالرائی پا تختونو مندی نبوینی پا دی که شمسا نور ولا زمحرینا نا دیر یخ ودانیتنا او دارنگی اللہ وی ودانیتن علیم زلالوها راکگیگی بای پا دوی مندی زلالوها آغا سوری دا جنتا دا آرام سوری چی دی وظللت قطوفها تذلیلا سخرت قطوفها دا تابی بوی دا دی اغا میوی تذلیلا پا تابی کدلو سنگا چی دا شانتا میوی دی شکی نو که دی بر ورطا اخیجی نو ناسا ببر نا دیر اخلاص شی پا جنت کی کنا او کتا سر کو نو لگی پا جنت کی نو پاندائی ماتا شی نو بیا خوبال تا ڈاکٹرانا نو که ماته شي بیا دومره برې نه چې راخلاص شي نو څه ګورو باته کې ګورو به بیا هلته کې نو مطلب دا ده چې وذللت دا به تعبیر څه مطلب دی چې راشه ونه که ډېره دنګه ده که نه نو چې دی وایي زه خورم نو هغه به راکته شي دا شانته چې راکته شي نو دا به دی دا میوې تې وشو کوي لالا وایي چې هلته که پنډۍ ماته شو بیا به ګورو بیا به وروسته څه ګوري هلته کې تذلیلا په هغه تابع کېدلو یطوف علیهم بآنیتنا دارنګې چکر به لګوي په دې باندې بآنیتن هغه لوښي پا جنت کے با آغا دا غلامان دارنگی دا خدمتگاران با دو چکر لگئی بی آنیتن پا آغا لوخو من فزتن دسپینو زرو و اکوابن او دارنگی کوپونا کانت یوبا قواریرا شیشا قواریر من فزتن وی شیشا دسپینو زرو بھئی دسپینو زرو شیشا چرتوی مطلب دا دے چه صفائی چه دا بسپین زروی خود شیشی دا صفای ډیره زیاته ده نو په شانته د سپین زر و په شانته د شیشې صفا وي داسې صفا داسې نه وي دلته کې دا هغه به د شیشې په شانته د هغې صفای وي قدروها تقدیرا برابر کړي به وي دغې لره
یعنی دی ګرځونکو دی غلامانو به دی له برابر کړي په برابرېدلو او دو بس کی په دې کې هغه پیالی کان مزاجها زنجبیلا کأسن هغه پیالی چې کاسی چې د هغې ګډون به زنجبیل وي بی زنجبیل څه شی دی ادرک دا سونډ چې دی سونډه دا سونډ نه دا زمونږ دا سونډ دا ادرکه دی وی دا یو چشمه ده فیها په جنت کې د دې نوم دی سلسبیل سلسبیل یعنی همیشه روانه په مرۍ کې ډېر په آرام سره تلونکي چکر به لګوي په دې جنتیانو باندې الکان مخلدون همیشه په جنت کې داسې لکه نن هغه چېرته تللی هغه نن خو زه وږی ماله چا ډوډۍ نه ده راوړې داسې به نه وي هغه به همیشه ورته ولاړي لاس په نامه باندې مخلد کله چې ته هغو له وینې ته به په هغو باندې ګمان کوي لؤلؤا منثوره د ملغلرو خورې کړی شوو داسې ښایسته به وي هغه خدمتګاران به داسې ښایسته وي او کله چې ته وینې دوی لره بیا ویني نعیما نعمتونه و ملکا کبیرا وإذا رأیت ثم په دغه مکان کې ته به ویني نعیما نعمتونه و ملکا کبیرا بادشاهي لویه عالیهم ثیاب سندس په دوی باندې به جامې د نري ریخم دارنګې سندس یا موټه ریخم و خضر او شنه نرم و استبرق او موټه دا سندس چې کوم دی نري ریخم دی خضر شنه او مستبرق دا موټه پیړ یعنی ځکه چې کال ناکاله دا پیړ هم ضرورت کي هغې نه واسکټې ماسکټې شیروانیانې جوړېږي که نه او دا جاکټې به لاندې هم اغوندي ځکه پیسې او پکې ږدي کي دا درنه دغه نشي روکې نشي تاسو پوهېږئ که نه او خوند دپاره څیزونه به خو دغه کوي که نه وحلو اساور من فضة او کالدار بکړی شي په دې جنت کې اساوره په هغه وښو من فضة د سپینو زرو وښي سپینو زرو وښي وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله به ورته وسکوي هغه اوبه پاکې الله به ان هذا کان لکم جزاء یقینا دا ستاسو دپاره بدله ده وکان سعیکم مشکورا ستاسو عمل قدر مناسب انا نحن نزلنا علیک القرآن یقینا موږ رالیږلی په تا باندې قرآن پر رالیږلو صبر وکړه په د حکم د رب ولا تطع منهم آثما او کفورا ته تابعداري مه کوه د دوی نه د هغه ګناهګار نه د منکره